دیوبندی او بریلی جنجال پکې جوړ شو دا بریلی دی دا دیوبندی دی دا بریلی دی دا دیوبندی عزیزانو بار بار صفایانه زنشم کوله ابیله خبره ده چې زمونږ د ملک دا دستور دی د قصخانه کې یو جلسه وا قاسم علي خان جمعات کې زور ته نوم راغله نو ماته یو خط راولېګلو سو کلک او خط کې لیکلیو چې ته دې جلسې ته ذکر انلی چې تم بک گئے ہو 10,000 روپے پہ تا 10,000 روپے واغسته او جلسې ترانغه لہذا ته خرج شو نو ماتا خندام رااله جړام رااله چې مونږه د تفلانو په لاس کې اوسرالي تفلان بم را پاسی او مونږ ته وای تم بک گئے عزیزانو 10,000 روپے خو څه کوي ان شاء الله العزیز د بجلیګر مولا لاس د مفتی محمود په لاس کې اخوي شوو په 10 کروڑ بم نه خرڅيږي په 10 کروڑ 10,000 روپے یا 10,00,000 روپے کما غسته نن بزهم مولانا عبدالباقی وے تاسو پوه شئ زما عزیزانو عرض داو چې دا سوالونه په دې ملک ټول د امریکای چالونه دي شیعه سنی جنگول دا د امریکای چال دی دیوبندی بریلی سوال اوس ولی را پیدا شو بلدا چې زبتاسو ته هغه پمفلټ یو خیم هغه دومره اشتهارونه بدرته وخیم چې په د پاسه ونی جوړی کړی دي او په ونو کې د ټولو کافرو نامې لیکلي دي او یو نامه پکې د دیوبندیانو ده چې دیوبندیانم کافر دي دا په سنو مې د کپڑے مپړې چې پکې ډېر جوړیږي پنجاب کې فیصل آباد کې شوی دي او پېښور کې ایجنټان ناشتي اغي تقسیمي لګیا دي هغه ما ورکو دلته پولیس اس اس پی ته ډیپټي کمشنر ته چې دا وګورئ دا دیوبندی بریلی فساد اوس دیوبندیان جوړي او کدا الواقارو تاړي سټي جوړي بل درته وایم د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ذات اقدس متعلق دوی بدرته وای چې دا ګستاخ دي دا دیوبندیان بے ادب دي دا دیوبندیان اولیاء نه مني دا دیوبندیان پیران نه مني دا دیوبندیان بزرگان نه مني دا دیوبندیان رسول الله نه مني دا دیوبندیان رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بشر وای نور ورته نه وای دا خبرو باندې عوام خو عجیب دماغ خلق دی الله دې امان راکړي د عوامو ته سجل سي کوي والله کمیړه وای دا نن کرکټ ته سمره ناست وای او پوس پرې کړو لکونه خلق نن کرکټ ته ټول اورز د جمعې مبارک اورز او دغه ځای پورې چا غونډس کې مګلې هغه ته ناست پوس پرې کړو د قوم ته جلسې کوي کچو کرکټ ګراوند ته نه ورغلی ټول اورز بم ټي وي ته تیر کړی او کتلی بمی او داغه غونډس کې هم د عمران خان لیدلی چې په کوم ځای پورې مګ او ورته ناشته څوک ویلا پورې دا ورته څوک ناشته دیوبندی بریلی خبره کوي شرمېدلو دغه ته میدان ته روزي د خلاف جهاد وکړي تاسو په دې ملک یو کته چې هغه ورځ په لاهور کې د خزو د اسلام خلاف جلوس راوېست خزو جلوس راوېستو چې څوک وای چې په دې ملک کې به اسلام راځي
دا ډنډې ګورئ، د قومي اسمبلی ممبرانو ته دا ډنډې ګورئ، دا ډنډې به در باندې ومنډو که په دې ملک کې د اسلام نامې واغسته. دا ستا ملک شو، ته دلته ناست دی. سوال د دیوبندي بریلي نه دی، سوال د خېټې دی. په اسلام کې وګورئ چې د زیارتونو حاصلات خوړل دا په اسلام کې روا دي او که ناروا دي؟ ما په خبرو پوهیږئ؟ زیارت حاصلات خوړل یعنی زیارت باندې منجور کېنول او ټوټه غوړول او غټ کټه ورته کېنول، جارو په لاس کې ورکول، خزه ول راتلل او پاغي جاروګانې وهل او شکرانه اچول، دا په اسلام کې روا دي او که ناروا دي؟ که دیوبندیانو بریلیانو تر اوسه پورې په اسلام کې دا مسله نه حل کړي، سبب د اسلام غټي غټي مسلې په اسلام کې دوی څه فیصله کوي؟ خبره پوهیږئ؟ اصلي دین قران او حدیث ته. قران او حدیث کې راشي وګورئ چې د قبرونو حاصلات خوړل په اسلام کې څنګه. راشي وګورئ. پروسه کال پبو کې موټر خراب شو، زما زیارت ته ننوزم. زیارت ته چلاړم، د مین روډ نه تر زیارت پورې یو بازار جوړ دی، کوچی بازار جوړ دی، یا مینا بازار جوړ دی. نو الکان ته ناشتي ګوره بازار جوړ دی، الکان ته ناشتي او خزي په زیارت لذي. راشه خوري راشه، واخلا خوري واخلا، او راشه راشه راشه، او واخلا واخلا واخلا. دا څه دي کنه دي؟ ها؟ تاسو نه دي کتلی؟ تاسو ته پته نه ده؟ ها بیا قبر سره یو سنډا کېنولې او مالګه ورته پرته. په دې دومره عقل الله دې چې موږ نه عقل سلب شو، عقل را نه ووت. دا سه خیره راته چا کړی ده چې الله دې د انسانیت سر در نه لري کی او د خر سر در پورې خدای وتعالى د خر سر مونږ پورې د خر سر تړلې. لږ سوچ وکړه بدبخته او کم بخته، زیارت لاندې کنيک عمل کړی نو خو بلاندې د جنت په نعمتونو کې سیراب وي، نو پاس داغه د شکرانو پیسو ته څه ضرورت دی؟ او بیا په دغه پیسو لږ سی ای ډي غوندې تحقیقات وکړي چې دغه پیسې بیا ذکر او کیږي پیسې، والله په دغه پیسو شراب څکلې کیږي، په دغه پیسو جوهری کیږي، په دغه پیسو زنا کیږي. اوس مونږ کوي چې دا ګناه ده، وای دا اولیاء نه من، بزرگان نه من. ها رسول الله صلی الله علیه وسلم نور نه من او بشر ورته وای، او قران ویلی زمون څه کار؟ قل انما انا بشر مثلكم يوحى الي. اے پیغمبره د خلقو ته وایا چې مخلوقات زم ستاسو غوندې بشرم. یوحى الی، زما او ستاسو بشریت کې فرق دا دی چې ما ته وحی کی، زما الله سره رابطه او تعلق دی او تاسو ته دا نه کیږي. دیکھو ګورئ دی ولا پیغمبر نو اپنے اور بشر کہندے نہیں، جیسے وہی کہنا پیغمبر نو کہندے کہ 8.5 بشر. انا للہ و زم بندے. دیکھو ګورئ تم انسان او ضیاء الکم انسان دی، ته په ایمان یې چې تو ضیاء الک یو شان دی. اب خبره کوي لګاون تم انسان او دا اوس زمونږ نوې گورنر صاحب چو لګي نو دام انسان دی. نو اول خدای دې خار اوس چې په لویه مرتبه کې ناشته نو تو هغه یو شان. زه انسان مو رسول الله صلی الله علیه وسلم انسان دې زمو داغه انسانیت یو برابر توبه استغفار داغه مقام او زما مقام.
اغلا په بشریت کې الله دا مقام ورکړو چې په بدن باندې به ټول عمر کې مچ نه وناست په کوم لار به چې تیر شو 3 ورځې به دا غلار نه خوشبوئی تله